نن موضوع دا حج په باره کې په هغه چا الله فرض کړی دی چې هغه له الله وس ورکړی د حج داخلي وسم الله ورکړی د خرچې چې کومه هلته کېږي د هغې وسم الله ورکړی او د ده په کور کې څومره خرچه کېږي هغه عمره وسم الله ورکړی نو په داسې سړي باندې حج فرض دی دا به حج کوي لیکن حج به په هغه پیسو باندې کوي چې هغه حلال وي څنګه چې په حرامو پیسو قرباني نه کیږي څنګه چې په حرامو پیسو باندې زکات نه قبلېږي څنګه چې په حرامو پیسو باندې روژه نه نیولی کېږي څنګه چې په حرامو پیسو باندې روژه نه ماتېږي که ماته یې کړه روژه یې نه قبلېږي همدغه رنګې حج هم دی حج هم په حرامو پیسو نه کېږي په هغه پیسو کېږي چې حلال دې ګټلي تا مزدوري کړي تا شپه ورځ په ځان یو کړي نو په هغه پیسو باندې ستا حج الله قبلوي الله دې اونکي که ته سل حجونه وکړې او عمر دله الله یو سل شل کاله درکړي په دې کې ستا نه چې بلوغ ته ورسې کې حج نه یې پاتې شوی او تا په حرامو پیسو وکړه نو دا یاد وساته ستا حج الله نه قبلوي هلته ستا په پیسو کې حرامې پیسې ورننوتي د لږو پیسو د وجې نه چې حرامې دي د هغې د وجې نه الله رب العزت ستا حج نه قبلوي ځکه سهل رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی کله چې حاجی لبیک وائی او حج د پاره روان شي او دا چغه دا وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك وی د خی طرف ته د ګس طرف ته چې څومره شیونه وي نبی علیه السلام فرمایي که کاڼي وي که ونې وي دې نه علاوه که لور صحیح وی دغه شیونه هم د دې سړي سره دغه لبیک چغه وی د ده سره دغه کلمات وی او نبی علیه السلام فرمایي وی بیا دغه لبیک چغه په دې دنیا نه ختمیږي وی تر لاندې ځمکې آخري تله پورې چې دا څومره شیونه د ده ښي طرف ته وي او ګس طرف ته وي لاندې تر اومې ځمکې پورې هغه ټول شیونه د ده سره لبیک چغه وی دومره د حاجي مرتبه ده دومره د حاجي شان دی خو کله چې د ده مال حلال وي خو چې کله د ده مال کې چرته سود رشوت دوکه
پراډ نه وي شامل نو دغسې اواز دغه ونې بوټي کاڼي د ده سره د لبیک اواز چغوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله حاجی حلال مال سره د حج د پاره اوزي او دا کله په سورلۍ باندې سور شي یعنی په جاس کې سور شه او دا کله لبیک چغه وی چې لبیک اللهم لبیک دا چغه دا کله ووی نو د اسمان نه یو فرشته دله جواب ورکوي ورته فرمایي لبیک وسعدیک زه حاضر یم وسعدیک والله ته تعالی د دې بدلې درکړي تا دې الله نیکبخته کړي وی دغه آواز ورته کوي او بیا ورته ملائک یو درې الفاظ نور وی ورته وی ستا سورلي حلاله ده ته په حلال سورلۍ کې روان یې تا چې کم ټیکټ یعنی اخیستی هغه د حلالو پیسو دی. بیا ولا دویم آواز کوي وی ستا هغه خوراک حلال دی تا چې کمې توشه ځان سره راخیستې کمې پیسې دې راخیستې هلته به په ځان لګې نو هغه هم ستا حلالې دي. او دریم ورته وایي چې ستا حج مبرور دی ستا حج الله قبول که. خو کله چې کم انسان حرامې پیسې راخیستې وي او دا په حرامو پیسو روان وي او دا کله سورلۍ ته وخیږي او دا ووایي لبیک اللهم لبیک وی ملائک د اسمان نه ول آواز وکړي لا لبیک ولا سعدیک ستا دپاره دې نه لبیک وي ستا دپاره دې نه نیکبختي وي بلکې ستا سورلیم د حرامو پیسو ده د حلالو یعنی د حرامو پیسو ده او ستا هغه خرچه هغه هم د حرامو پیسو ده او ستا حج مبرور دی الله ونه ګرځوي ستا حج دی الله قبول نه کړي. مسلمانه دا د هغې ملائک بددعا ده کم انسان چې په حرامو پیسو حج ته ځي په حرامو پیسو حجونه کوي. مسلمانه ځان مه ستړی کوه مسلمانه کور کې کښېنه چې تا ته پته ده چې زما پیسې حرامې دي نو دا څلوېښت دا پنځه دېرش پنځه څلوېښت ورځې په ځان تکلیف مه تېروه هېڅ بدله دله الله نه درکوي. حج ته چې ځې په حلالو پیسو به ځې د رشوت په پیسو نه د سود په پیسو نه د دوکې په پیسو نه بل مسلمان ګریوان دې شړولی په هغه پیسو نه ځکه دغه حج الله نه قبلوي. زمونږ یو څو ورځې مخکې مزدور ډېر ورځې چوټي وه وی جي په دې ورځ د مزدور ورځ ده تا د مزدور سره وکړه څه یو افسر بازار ته راوتی دی حالانکې د هغه افسر په عوامو باندې لاس اوچتول حق نشته صرف د ایسیچو د ډي ایس پي یا د پوج حق دی چې په یو عامي باندې لاس اوچت کړي د یو افسر د 16 ګریډ افسر د 17 ګریډ افسر د 20 ګریډ افسر دله اجازت نشته چې په یو مزدور په یو عامي کس باندې لاس اوچت کړي. زما او ستا په معاشره کې په یو مزدور باندې یو ظالم لاس اوچت که او په مخې وله 2-3 څپېړې ورکړې مسلمانه تا خو ویل چې مزدور ډېر ده تا د مزدور سره دغه سلوک وکړه د ده نه به ته دغه مال وړې
بیا به ځان ته خرڅې وخورې به او ته به په دغه پیسو حج هم کې عمره به هم کې. مسلمانه ځان مه ستړی کوه، په کور کې کښېنه حج ته مه ځه. ځان پسې کور کې کمره کې تاله ولګوه، حج ته مه ځه، حج دې نه کېږي. دغه مردارې پیسې چرته په حاجي باندې ونه خورې، هسې نه چې د هغه په حج کې فرق را نشي. ته حج دپاره ډېر تکړی چې د بل مری دې ماته کړي و چچل دې هر کال حج ته ځم، جي په روژه کې هر کال عمرې ته ځي. مسلمانه که ته په دې بعضې قصابانو باندې راشې، دی دا مردار سروي په ما و تا خوري، دی دغه پریوتي سروي په ما تا خوري، بیا دغه مشر بیا دغه قصاب دا بیا په دغه پیسو باندې حج عمرې ته ځي. نو اول خو لاړ شه یو عالم ته کښېنه چې زه دغسې کارونه کوم منډۍ کې، آیا زما پیسې حلال دي که مردارې دي؟ ستا په دغه پیسو باندې حج خو پرېږده، که په دغه پیسو دې وویل چې زما حج پې کېږي، ایمان خطره دی د پیسې دې حرامې دي. حج په حلالو پیسو کېږي، عمره په حلالو پیسو کېږي. مسلمانه واوره چې په وجود باندې دې حرام لګېدلی مونځ دې نه کېږي، تا سره د حج غم دی، ستا سره د عمرې غم دی. مسلمان خپل لینڈ معامله صحیح کا، مسلمانه خپل زندگی صحیح کا، مسلمانه خپل کاروبار د حلالو کا. اگر 2 روپۍ د ورځې ګټه خو لیکن حلال وګټه. په دغو پیسو باندې جي حج ته ځم، زه لاړ شه، ځان ستړی کا، خو څنګه چې پلید تللی دغسې پلید به راځې، پاک نشي راتللی. که ته وایې زه به د ګناهونو نه داسې صفا شم، ولدته امه، لکه نبي علیه السلام فرمایي چې سړی داسې د ګناهونو نه صفا شي لکه یو ماشوم د مور چې پیدا شي ګناه نه صفایي. ته دغسې نه صفا کېږي، ته به د دې نه زیات ګنده کېږي. په حرامو پیسو حج ته مه ځه، د مسلمان په مال پیسو حج ته مه ځه. او مسلمانه یو بله مونږ کې یو بل شی راننوتی، جي حج ته ځم، ښه حج ته ځې، قرض دې ورکړی، قرض به پې ورباندې 50,000 روپۍ، حج ته به دا 14 لکه یا 14 لکه روپۍ داخله کوي. حج ته به ځې، خو دا پردی حق چې په تا فرض دی زکات ورکول، نبی علیه السلام به د قرضدارې جنازه نه کوله، دغه 50,000 نه ورکوي او حج دې په ځان فرض کړی دی. مسلمان اول په تا قرض لازمي دی او فرض دی اول دا ورکه، بیا د حج داخله وکړه. مسلمانه زما او ستا یوه معامله که وګورې، زما او ستا یوه معامله الله دې اونکي د دین مطابق نه ده، د دین نه هټ کر زما او ستا زندگی روانه ده. او د حاجي فضیلت هغه چاله الله ورکوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی کله چې حاجیان حج ته روان شي او دغه حاجي په سورلۍ کې لاړ شي، په جاز کې لاړ شي یا په کشتۍ کې لاړ شي، دغه حاجي سره ملائک لاس ملاوي د دغه حاجي سره چې دا حج ته راغلی خو په حلالو پیسو. او فرمایي وی کم کس چې حج ته لاړ شي او دا حج ته پیاده لاړ شي، سورلۍ استعمال نه کړي، په پیاده حج ځان ورسوي، وی دغه حاجي ته ملائک غاړه ورکوي، لاس نه غاړه ورکوي، ولې د مشقت ډېر کړی. دومره د حاجي فضیلت دی چې په اسمانونو کې ملائک د ده دپاره خواهشمند وي چې مونږ ورشو دغه حاجي ته لاس میلاو کړو یا غاړه ورکړو.
خو چې کم یو په حرام ولاړ شي نو ته لاس او د غاړې تمنا مه کوه مسلمانه ته د ګناه تمنا کوه چې ماله ملائک په اسمانونو کې لا لبیک ولا سعدیک واس کړی دی چې نه ستا لبیک قبول دی او نه ستا نیکبختي قبوله ده بلکې بدبختی حج دې هم نه قبلیږي. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کم یو کس باندې حج فرض وی او دا حج ته لاړ نشي او دا ته پته ده چې ما سره مالم ښه ډېر دی حج را باندې فرض دی ولاړ نشي وی دا به بیا د قیامت په ورځ دا ارمان وکړي چې یا الله ما واپس دنیا ته ولیږه یا الله چې زه لاړ شم ستا په لار کې حج وکړم او بیا دا آیات مبارک ولوسته یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم او مخکې الله فرمایي ولن یؤخر الله الى اجل مسمى نن که په چا فرض وي نو نیکان خلق به ډېر وي خو ډېر خلق تی اوس هم ځان پټوي حج والا یو لوی غر ښکاري. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل چې کله شیطان حاجی په کاڼو باندې اولی او دا کاڼی ځي او دا شیطان پې لګي نبی علیہ السلام فرمائی وی د دغه ویشتلو د وجې نه د دې حاجی الله رب العزت لویه ګناه معاف کوي هغه داسې ګناهي چې هغه د هلاکت ګناهي لیکن الله رب العزت د شیطان په ویشتلو معاف کړي. او بیا نبی علیہ السلام فرمای کله چې سر کټ کی ویښته کټ کی وی د هر یو ویښتو کټ کولو په بدله کې الله رب العزت دله یو نیکي ورکوي او یو ولا الله ګناه معاف کړي. او بیا فرمای نبی علیہ السلام کله چې طواف زیارت ته لاړ شي او دا طواف زیارت وکړي د هغې نه بعد ملائک وله راشي خو ما و تا یې نشو محسوسولی خو زما و ستا ایمان دی چې ما و تا ته نبي علیه السلام فرمایلی وی په دې اوږو په دې منځ کې وله لاس کیږدي او دغه ملائک وله اواز کوي خو دغه حاجي نه اوري دغه ملائک وله اواز کوي او اواز کې ورته وایي چې ای حاجي مبارک دې شه ستا ټول ګناهونه الله معاف که اوس ستا د نوی د ابتدا نه نوی اعمال شروع شو ستا هغه رستني ګناهونه الله ټول معاف که نوی عمل شروع که اوس خلق وی جی زما حج به مبرور وي که به نه زما حج به الله قبول کړي او که قبول نه یاد وساته مسلمانه چې ته دا غواړې چې زما حج قبول شو که نه کتابونه لیکي وی کله چې تا حج وکړه او ته خپل وطن ته رالی او ستا په زندګۍ کې تبدیلي راله مثلا مخکې د مونځ نه کو اوس د مونځ شروع که مخکې د 2 کو 3 د نه کو اوس د 15 واړه شروع که مخکې د رشوت اخیستو سود دی اخیستو دوکه دی کوله پرار دی کولو هغه دی پرېښو او سود دی هم پرېښو رشوت دی هم پرېښو دوکه دی هم پرېښو نو علما فرمایي دغه حاجي دی پوه شي چې زما حج قبول شه که چرې په تا کې تبدیلي رانله پوه شه چې زما حج نه دی قبول شوی او حج قبلیږي کله یو شرط دا دی چې ستا پیسې حلالې وي ستا صفا مال سره لاړ شي. شبلی رحمه الله داغه یو شاګرد لاړو حج ته زکریا رحمه الله دا واقع په خپل کتاب کې لیکلی ده فرمای وی کله چې دغه شاګرد د حج نه راغلو نو شبلی رحمه الله ورته فرمای چې بچیا په عرفات کې څه کیفیت در باندې وه هغه ورته عرض کوي جی څه کیفیت و خو هلته ایثار شومه
هلته کې مې وقوف عرفه وکړه او د هغه ځای نه بیا را روان شو. ورته فرمایي هلته کیفیت در باندې څه رانغلو؟ وی هېڅ نه و، دعا مې وکړه. وی هلته کیفیت په تا باندې دا راتګ پکار و چې دلته به د میزان تله لګي، زما حساب او کتاب به کېږي. نو یا الله زما ګناهونه معاف کا، یا الله ما شرمنده نه کې، یا الله د قیامت ورځ به کم او بیش 1,24,000 پیغمبران به یا الله هغې په مخ کې ما مه شرمنده کوه. وی دا کیفیت تی ووی نه، وی ښه چې مخکې لاړې، وی مینا ته لاړم، وی په مینا کې څه کیفیت پته و؟ وی هېڅ کیفیت نه و. وی چې تا باندې دا کیفیت رانغی چې ابراهیم علیه السلام دلته خپل بچی حلالو. یا الله زه خو هغسې طاقت نشم لرلی، خو یا الله دغه طاقت لرم چې یا الله د خپل ځان په بدل کې قرباني دله کومه. وی یا استاجي یا شبلی رحمه الله دغه کیفیت په ما نه و. وی ښه مخکې چې لاړې، وی مخکې لاړم شیطان مې ویشته. وی شیطان دې ویشتو څه کیفیت دی په زړه کې و؟ وی هېڅ کیفیت نه و، خو پس د حج حکم ومې ویشته. وی نه هلته کیفیت دا پکارو چې تا شیطان ویشته، تا به ویله چې شیطانه ته ازلي زما دشمن یې، په کارو به دې ویشتی وی چې په کومو ګناهونو کې دې زه مبتلا کړی یم شیطانه، د هغې نه بعد زما توبه. شیطان ابراهیم علیه السلام ویشتی ځکه دې ولم، زما پیغمبر ویشتی ځکه دې ولم، او ستا په ویشتلو ماته ونیکي یو ګناه معاف کېږي. وی دغه کیفیت ته ووی نه جي. وی ښه، وی بچیا آینده کال ته بیا داخله وکړه، تا حج نه دی کړی، دوباره حج وکړه. زمونږ دغه کیفیت په وجود کې شته. زمونږ څه کیفیتي بچو چې لاړ شم ډبل سیټر ګاډی به د سیرو نه ډک کوي، ځکه دندوړی حاجي صاحب را روان دی او ګاډی به 2-3 را ډک کې، ولته به را رسې، تور سر یې راوله، میکپونه م ورته وکړه، خیر دی پرده دې ماته شي، حج مې کړی. والکه دا حجم فرض دی، منظم فرض دی، والکه دا حجم فرض دی، روجم فرض ده، والکه مسلمانه حجم فرض دی، زکات ورکولم فرض دی، په هغې دې چاله سیرې وانه چولې. مسلمانه تا د اول نه خلک پوه کړي چې ګورې سیرې به راوړئ. مسلمانه بیا ته را روان شې، پیمانې ووایه زما په زړه کې به څه راځي چې ماله څوک سیره وانه چوي، ماله څوک همداسې مبارکۍ ته راشي. نو پیمانې ووایه زما په زړه کې به ټک نه پیدا کېږي. دا رواجونه نن په معاشرې کې عام دي، دا رواج دی. دغه خیرات چې حاجي کوي، قسم په الله دا رواج دی. مسلمانه یو کس وس به نه وي، هغه به په قرض پیسې بیا راړي، هغه به هغه خیرات کوي. خیرات یوازې دې ته نه وایي، خیرات دې ته هم وایي چې په کور کې 1 کیلو پخې که غریب ته یې ولېږه، که دې وس نه کېږي 100 روپۍ راواله، حج مې وکړه او په جومات کې ورکه، یو طالب العلم ته یې ورکه چې یا الله که ما نه کوتاهي شوي په دې حج کې، الصدقه ترد البلا، یا الله هغه صدقې د برکت هغه بلاګانې ما نه لرې کړه. پیمانې ووایه ته چې خیرات وکړې او بیا تا ته غریب راشي، فقیر راشي، هغه دې د ویړۍ په غاړه کېنولی، هغه سوټ بوټ چې دله راشي، هغه غوړمنګۍ چې دله راشي، هغه په کمرې کې دننه ایسې ته کېنی، هغه ته کمرې کې پکۍ لګې. مسلمانو دا ستا خیرات؟ خدای راستی چې دغه خیرات دا خو زه تا ته مخامخ هم لګیا یم، والله په ویښه څه کې که په خوب کې دیم دا خیرات ومنم. د غریب څه دغه رویه چې د ویڼۍ په غاړه وله غوری کېدي، دا ستا خیرات دی؟ مسلمانه غټ خیرات وکړه، خو خیرات څنګه وکړه؟ اول پکې غریب ته ښه شی ورکړه، غریب ایسې کمرې ته بوځه، غوړمنګۍ چې دله راشي بهر نمر ته کېنوه،
چې زه درشم ما منبر ته کېنوه ولې دا خیرات د غریب حق دی دا د دغه مالداره نه دی چې سوډ بوټ په شکال کې به یې مسکټ اچولی او تاله به راځي او ته به ترې تاویږې را تاویږي مسلمانه قسم په الله معاشرې ته چې مونږ زه چې کله وګورم تاسو خو بلا ما نه زیات پوهېږئ چې زه معاشرې ته وګورم چې د غریب سړي څومره قدر دی او د مالداره څومره قدر دی د شرافت والا سړي څومره قدر دی او د بدماش څومره قدر دی الله مو دې معاف کړي نو دغه حج غوره یاد وساته هسې ځان مه ستړی کوه چې په حرامو ځې ځان مه ستړی کوه کور کښېنه دغه پیسې په ځان ولګوه یا یې چاته همداسې ورکه هسې دا 12 او 14 روپۍ مه خرابوه چې دې کې 1 روپۍ دی هم حرامه یې مه ځاچته حلالې پیسې پیدا که حلالې په مردارو پیسو دې حج نه کېږي